نن چې د ژوند نه سکون ختم شوی دی، آرام ختم شوی دی، خوشحالي نشته دی، د زړه تنګسي ده، آرام نه راځي زړه ته، وجه دا ده چې د مال حرص سیوا شوی دی، د دنیا حرص سیوا شوی دی، هغې د وجې نه د ژوند نه سکون او خوشحالي ختمه شوې ده. څوک په دې خفګان کې دی او په دې ټینشن کې دی چې پیسې نشته او مال نشته دی، هغه سره دا خفګان دی. نو چې د چا سره مال دی هغه هم خفه دی، یاره وایي زما سره خو دی خو د دې بل خو زما نه ورسره زیات دی. نو که د چا سره مال شته نو هم خفه، او که د چا سره نشته نه هغه هم خفه. څوک په دې خفګان کې دی چې اولاد مې نشته دی، نو څوک د اولاد د لاسه په خفګان کې دی. څوک دې ټینشن او دې خفګان وخوړل یاره بچي مې نشته دی، نو بعضې چې در سره کښېني هغه چې خبرې شروع کړي د خپلو بچو نو مړه د دې نه چې الله نه وی راکړی نو غم خو به نه و که نه. څوک د بچو د لاسه په خفګان کې دي، څوک په شهرت پسې خفه دي، یاره چې چېرته مشهور شو د دې دپاره څه وکړمه خلکو وپېژندلې. نو څوک د هغې شهرت نه تنګ دي چې یاره چېرته وتی نه شم، ځان له ژوند نه شم کولی، ځان له ګرځېدی نه شم، د هغې نه تنګ راغلی دی. هر سړی په خپل ژوند کې تنګ دی، خفه دی، وجه څه ده؟ برکت نشته دی په کور کې، په مال کې برکت نشته، په بچو کې سکون نشته، په کور کې اتفاق نشته دی، د خوشحالۍ خبرې نشته دی، د یار دوست سره کښېني نو د سود او د مینې خبرې نشته دی، طعنې دي، پیغورونه دي، داسې خبرې درته کول دي چې تا خفه کړي. دا ولې دا ژوند داسې شوی دی؟ نو دا یو څو وجې دي چې د دې وجې نه زموږ دا ژوند په دنیا کې ډېر زیات لنډ تنګ دی. که موږ په دغه یو څو خبرو باندې عمل وکړو نو انشاءالله د دنیا کامیابي به هم وي او د آخرت کامیابي به هم وي. اوله خبره دا ده چې هر کار موږ دا کوو چې په زړه کې دا اراده وکړو چې دا کار زه کوم چې الله پرې رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، هر کار که د دنیا کار کوي هم په زړه کې دا راوله، او که د یو نیکۍ او د ثواب او د آخرت کار کوي هم په زړه کې دا راوله، وایه یاره د خلکو د نمایش دپاره نه کوم، ځکه دا کوم چې الله رانه خوشحاله شي. هر کار چې کوي، سر زمینداري ته ځي نو په زړه کې دا خبره راوله یاره زمینداري له ځکه ځمه که نه چې یو خو به و بچي ماړه شي، غله به ورله ښه وشي. دویم دا دی چې یاره څه زکات به پکې راشي نو غریبانانو له به یې ورکړم نو د هغوی به پې هم ګزاره وشي. دکاندار چې کله دکان ته ځي نو دی په زړه کې دا راولي یاره دکان له ځمه خو کوشش به کومه چې په یو څیز کې مې 2 روپۍ ګټه ده چې 1 روپۍ ګټه پکې وکړمه، دې دپاره چې خلکو ته خیر ورسومه. داسې ډېر خلک به وي چې محتاجه به وي، عاجزان به وي، د پیسو طاقت په نه لري، خو دې شي ته به یې ضرورت وي، خیر دی هسې وله نه شم ورکولی، خو د 2 روپو د ګټې په ځای به زه 1 روپۍ ګټه وکړم. دکان ته ځي دا خبر دا نیت وکړه په زړه کې.